رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به تر هغه وخته پورې یو سړی مخکې نشي تللی، یو سړی قدم به تر هغې پورې نه خوځي تر څو پورې چې زما محترمو د هغې نه د دریو څیزونو په باره کې تپوس نه وي کړی شوی، تر هغې پورې به هغه سړی مخکې نشي تللی. د قیامت په ورځ به الله جل شانه لومبی تپوس دا کوي چې ما ته پیدا کړی وې، تا له مې ژوند درکړی و، عمر مې درله درکړی و، زندګي مې درله درکړې وه، آیا تا خپل ژوند څنګه تیر کړی و؟ آیا تا په خپل ژوند کې د الله د احکاماتو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت خیال ساتلی و که نه؟ نو لومبنی تپوس به د قیامت په ورځ انسان نه د عمر په باره کې کېږي، او دویم تپوس به دا کېږي چې تا چې څومره علم حاصل کړی و، آیا تا په دې خپل علم کې په څومره علم باندې عمل کړی و؟ تا د دې خپل علم د ذریعې د دې خپل علم په وجه سره آیا تا په حرام او حلالو کې تمیز راوستی و که نه؟ تا د دې خپل علم د وجې نه حرام پرېښودي و او حلال دې په خپل زندګي کې احکامات دې په خپلې زندګۍ کې راوستي و او که نه؟ او دریم تپوس به د قیامت په ورځ باندې دا کېږي چې مال دې په کومې طریقې سره ګټلی و، مال دې ګټلی څنګه و؟ آیا تا مال په حلاله طریقې سره ګټلی و؟ آیا تا مال چې کوم دی د شریعت په طریقې سره ګټلی و او که نه دا مال دې د حلال حرام طریقې سره ګټلی و؟ او بیا دې دا مال څنګه خرج کړی و؟ الله به وایي چې ما تا له مال درکړی و، آیا تا په دې خپل مال کې زما د رضا دپاره څه مال خرج کړی و که نه و؟ زما